من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا غواړئ تاسو چې تاسو کوي د خپل پیغمبر نه صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې سوال شوی او تاسو شوی د موسی علیه السلام نه مخکې د دې نه څوک چې په بدل کې واخلي کفر په بدله د ایمان کې په تحقیق سره دی واوړېده د هغه نیغې لارې نه ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې د یهودو اعتراضات ذکر شو په نبي علیه السلام باندې اوس نور اعتراضات او بیجا سوالات ذکر کوي دلته نو دلته دې آیت کې وایي چې تاسو غواړئ چې تاسو کوي د خپل پیغمبر نه لکه څنګه چې تاسو د موسی مخکې د موسی علیه السلام نه تاسو نشو نو د دې مخاطب څوک دی دا سوال کوونکي څوک وو په دې کې درې قوله دي یو قول دا دی چې دا یهودو او د سیاق او سباق نه هم دغه معلومیږي چې مخکې بحث د یهودو دی وروستو بحث د یهودو دی نو دا تاسو دوی کړه دویم قول دا دی چې دا د مکې مشرکانو سوالونه کړي وو د هغې په رد کې یا د هغې په جواب کې دا آیتونه نازل شوي دریم قول دا دی چې مسلمانانو سوال کړی و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رافع بن خزیمه او وهب بن زید یهودیانو د نبي علیه السلام نه سوال وکړو چې موږ باندې داسې کتاب نازل که د اسمان نه راوړه چې هغه موږ لولو او زموږ دپاره نهرونه جاري که نو بیا به موږ ستا اتباع وکړو ستا تصدیق به وکړو نو دا آیت نازل شو چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو کوي د دې پیغمبر نه لکه څنګه چې تاسو مخکې د موسی علیه السلام نه تپوسونه کوله خطاب یهودو ته دی نو څوک چې کفر واخلي او ایمان خرڅ کړي نو دی د حق لارې نه واوښتو او د قریشو په باره کې چې مشرکانو قریشو سوال کړی نو هغې باره کې مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې قریشو نبي علیه السلام ته وویل چې دا د صفا دا غر چې دی دا زموږ دپاره د سونو نه جوړ کړه دا سوال یې کړی نو د هغو په رد کې دا آیت نازل شو ابوالعالیه بل مفسر دی هغه وایي چې یو مسلمان سړي ووي ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارمان دی چې زموږ کفارات د بني اسرائیلو د کفاراتو په شانتې دی نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې الله پاک چې تاسو له کوم کفاري درکړي هغه د بني اسرائیلو د کفاراتو نه غوره دي کله به چې هغوی یو ګناه وکړو نو د هغو په دروازه باندې به ګناه ولیکلی شو او د هغې کفاره به هم ولیکلی شوه که دا کفاره به ادا کړه نو په دنیا کې به ذلیله شو رسوا به شو خلکو ته پته ولګېده چې ده ګناه کړی او که کفاره به یې نه ورکوله نو دا ذلت او رسوایي آخرت ته پاتې کېده او ستاسو متعلق خو الله پاک فرمایي چې چا د ګناه کار وکړو یا په خپل ځان باندې ظلم وکړو او بیا استغفار وکړو د الله نه یې بخښنه وغوښته نو الله پاک به بخونکی او مهربانه بیا مومي الله فرمایي یا نبی علیه السلام فرمایي چې د ورځې دا 5 منځونه چې دي او د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې دا ورځې په منځ کې څومره ګناهونه چا کړي نو د دې بله جمعه چې وکړي دغه په هغې سره دا کفاره شوه د دې منځ کې چې څومره ګناهونه شوي نو هغه ګناهونه د ده نه وریږي او یو سړی د نیکۍ قصد وکړي اراده وکړي نیکي ونه کړي الله پاک له بیا یو نیکي ورکوي او که یو سړی چې کوم دی هغه نیکۍ کار وکړي نو الله پاک د ده دپاره 10 نیکیان لیکي او د الله په غضب باندې به هغه سړی هلاکېږي چې هغه په غټ ګناه کې مبتلا شي نو دا آیت چې کوم دی هغه نازل شو چې تاسو د خپل پیغمبر نه هسې لا یعنې سوالونه کوئ لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه مخکې هغه سوالونه بني اسرائیل وکوله نو بیا د دې آیت نه وروستو فرمایي چې چا ایمان په کفر باندې
هغه بدل کړ، کفر یې واخیسته، ایمان یې چې کوم دی هغه یې پرې خرڅ کړ. نو دی د نیغې لارې نه واوښت. نو د دې مطلب دا دی چې دوی داسې سوال کړی و چې هغه سوال ټیک نه و، د کفر و. یهودیانو دا سوال کړی و چې زموږ دپاره یو کتاب دی هغه نازل شي چې په یو ځل باندې هغه نازلیږي، لکه د تورات په شانتې یا په یو ځل باندې نازل شوی. مشرکانو وی دا د صفا د عقد چې دی دا موږ د سونې کا. نو په نبوت باندې دلیل غوښتل او د هغې مطالبه کول دا کفر نه دی، خو چونکې د دوی دا سوالات چې وو دا د په طور د ضد او د عناد او د سرکشي وو، نو د دې وجې نه دا کفر و. مخکې هم د موسی علیه السلام نه دوی دغه شانتې سوالونه کوله. یا مسلمانانو چې کوم سوال کړی نو هغه هم په هغې کې ګناه نه و، لیکن دا بیجا سوالات چې کوم دی په ځان باندې خبره ګرانوله، چې هسې تپوسونه کوي او خبره بیا په ګرانه شي په امت باندې، دا ښه نه و، دا ټیک نه و. یا خو امام رازي رحمت الله علیه هغه وایي چې بعضې مسلمانانو داسې سوال کړی و. په هغه وخت کې خو به نوي خلک مسلمانېده، نو مخکې چې تمامه زندګي د سړي په کفر او شرک کې تېره شي، نو خو بیا هغه کارونه زړه غواړي که نه، نو مسلمان هم شي. خو نو بعضې کسانو وایي هغو دا مطالبه کړې چې د دې مشرکانو دپاره ذات انوات دی. ذات انوات یو ونه وه، هغې ته به دوی د خپلې نظرانې شکرانې دا ژوندولې او د هغې عبادت به یې کو، د دې ونې نه یې بوت جوړ کړی و. نو دوی وی چې زموږ دپاره هم دغه شان یو ذات انوات پکار دی، یو ونه پکار ده چې موږ د هغې عبادت کوو. نو دا کفر شو نه. نو د دې وجې نه الله پاک وفرمایل سخت رد یې پرې وکړو. اگر چې دا سوال مسلمانانو کړ دی، په آخر کې بیا وایي چې ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. څوک چې کفر واخلي او ایمان خرڅ کړي دی د نیغې لارې نه واوښته. داسې سوالونه کوئ تاسو د جاهلانو سوالونه مه کوئ. نور چې سرکشي هټ درمي دا پکې نه بلا ضرورت سوالونه نه وي، لا یعنې سوالونه نه وي. د مسلې د معلومولو دپاره سړی سوال کوي، هغه خو جایز دي. هغه خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به ناست و، صحابه کرامو تپوسونه کول، نبي علیه السلام به د هغې جواب ورکاو. او حدیث کې راځي انما شفاء العی السؤال، یقینا شفا د او علاج د لا علمۍ چې دی نو هغه سوال دی. سړی لا علمۍ نه خبر، جاهلي تپوس دي کوي، په هغې باندې به دی خبردار شي. یا قرآن کې راځي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو د اهل ذکر د اهل علمو نه تپوس کوئ چې چېرته تاسو ناخبره یې، ناخبره یې نو د اهل علمو نه تپوس کوئ. بیا فرمایي ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، غواړي ډېر د اهل کتابونه چې واړئ تاسو وروسته د ایمان ستاسو نه کافر، چې تاسو کافر کړي. حسدا من عند انفسهم، د وجې د حسد نه چې د دوی په زړونو کې دی، د دوی د زړونو طرف نه دی. من بعد ما تبین لهم الحق، وروسته د هغې نه چې حق دوی ته واضح شوی دی. فاعفوا واصفحوا، نو تاسو معافي کوئ او مخ واړوئ د دوی نه. حتی یأتي الله بامره، تر دې چې راوړي الله پاک یو نوی امر، یو نوی فیصله را نازله کړي. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. نو د دې په شان نزول کې امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې کله مسلمانان په جنگ احد کې هغو ته شکست میلاو شو، نو فنحاس بن عازوره او زید بن قیس او نور یهودیان هغه لاړو حذیفه ابن یمان رضی الله عنه، عمار ابن یاسر رضی الله عنه په هغوی پسې چې تاسو باندې ډېر غټ مصیبت نازل شو، که دا چېرته تاسو په حقه وی نو دا مصیبتونه به په تاسو باندې نه راتله. نو تاسو زموږ په دین کې داخل شئ، ستاسو د دین نه زموږ دا دین غوره دی او زموږ دا دین دا سیده لار ده، صراط مستقیم دا دی. نو عمار عنه تپوس وکړو چې ستاسو په نیز باندې چې څوک وعده ماتوي نو د هغه څه ګناه دی؟ نو هغه ورته وایي دا غټ ګناه دی. یهودیان ورته وویل، ده ورته وویل چې ما د خدای سره عهد کړی، وعده مې کړې ده چې چېرته به هم د دې پیغمبر نه زه انکار نه کوم، د ده خبره منم، هر قسمه مصیبتونه چې راځي په ما باندې. نو یهودو وویل چې ده خو د ستاسو د پیغمبر خو د پلار نکاح دین ترک کړی دی، هغه یې پرېښودی دی. نو حذیفه رضی الله عنه ورته وویل زه په دې باندې رضا یم که نه، زما رب چې دی هغه الله زما دین هغه اسلامي،
زما امام قرآن او زما قبله کعبه او مسلمانان ټول رونه بیا لاړ نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو دا واقعه ورته بیان کړه. نبی علیہ السلام دوی ته وی تاسو ټیک پوهئ او تاسو کامیاب شوئ. نو دوی دا ولې دا کار کوو؟ دا اهل کتابو هغه کسان چې اول کتاب ورکړی شوی خاص کر بیا دا یهودو بحث دلته یهودو دی، دوی دا ولې غوښته چې دوی دا مسلمانان بیا کافر شي د خپل دین نه واوړي؟ د حسد د وجې نه دوی ته ښه پته وه چې دا په حقه دي، دا پیغمبر په حقه دی، دا کتاب په حقه دی، خو حسد یې ورسره. حسد ډېر ناکاره بیماري ده. د هغې د وجې نه سړی د ایمان نه چې کوم دی هم خلاصېږي. دوی د ایمان نه په دغه حسد په وجه نه خلاص شوي. حسد یې نه وی کړی نو دوی به ایماندار وو، نو جنت مستحق به جوړ شي وو. نو حسد چې دی څه ته وایي؟ هغه تمنا د زوال د نعمت د غیر چې د بل سړي باندې الله پاک یو نعمت کړی او د هغې د زوال تمنا سړی کوي چې دا ختم شوی، لرې شوی. او یو سړي باندې که نعمت یو سړی وویني او د هغې تمنا وکړي چې دغسې نعمت زما سره هم وی، دغسې نعمت ما ته هم میلاو شوی، نو دې ته بیا پسخېدل وایي. غیبته عربۍ کې ورته غیبته وایي او په اردو کې ورته رشک وایي او پښتو کې پسخېدل. دا پسخېدل دغه جایز دی اوس. نو حسد چې دی هغه دې ته وایي چې سړی د بل سړي د نعمت د ضایله کولو ارمان کوي، چې دا نعمت چې دله الله پاک ورکړی چې دا نه وی د سره، دا ختم شوی دی، دا حسد دی. نبی علیہ السلام فرمایي د حسد نه ځان ساتئ، ځکه حسد دا نیکیانې داسې خوري لکه اور چې وچ لرګي هغه خوري. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړي په زړه کې ایمان او حسد دواړه نه جمع کېږي، یا به پکې ایمان یا به پکې حسد وي، دواړه نه جمع کېږي. حارثه بن نعمان رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې 3 څیزونه چې کوم دي هغه زما امت سر لازم دي. زما امت په دې 3 کارونو کې اخته دی، مبتلا دی: بدفعلي، حسد او بدګماني. یو سړي تپوس وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې څه علاج دی؟ نبی علیہ السلام وفرمایل چې کله تاسو حسد وکئ د چا سره نو د خدای نه بخښنه غواړئ، کله چې تاسو بدګماني کوئ نو په هغې باندې کلک مه پاتې کېږئ، دغه بدګماني د زړه نه وباسئ. او کله چې تاسو بدفعلي کوئ نو بیا هغه کار چې کوم دی بدفعلي ونسئ په یو شي باندې، نو هغه کار بیا کوئ، بدفعلۍ باندې عمل مه کوئ. سهار کې چې سړی وځي وایي دا تور سپی مې مخې لاغل دی، تور سپی، نو دا د بدفعلي ونسي، دا کار کول نه دي پکاره. او د عربو سره هغو سره مرغۍ وي، دا مرغۍ به یې په دې لاس باندې کېنولې، توتیان او دا هغه به چې په یو طرف باندې والوته، که ښي طرف ته ولاړې وي دا ټیک دی، خو که په ګس طرف باندې به والوته وي دا کار خطا دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی، اصلي توسان درته وځي. دا بدفعلي ده. اوس هم خلق دا چې میاشت وي دي که نه، نوې میاشه نو شاته وي راشه چې ستا په مخ باندې وینم، دا پلان کې چې دا سپېر نه دی، زه په مخ باندې ما میاشت لیدل وه، ټوله میاشت هغه په ما باندې په غم او په مصیبت کې تېره شوه. دا قصې دي. دا بدفعلي نشته. او نیکفعلي چې دی هغه شته. سهار کې ته وځي ستا مخې ته یو عالم راغی، نیک سړی و، سهار کې څوک مانځله ته هغه ستا مخې راغی، ته وایې دا انشاءالله کار به مې وشي. دا کار کول پکار، دا نیکفعلي ده، دا شته. بشر بن حارث وایي چې په رشته دارانو کې دشمني چې چېرته خپل دي دوی به د دشمنۍ کار کوي، او په ګاونډیانو کې حسد وي، ګاونډي سره چې دی په دې کې حسد وي، او ورونو کې فایده ده، منفعت دی. احنف بن قیس وایي چې دا 5 څیزونه داسې دي چې هغه زه تاسو ته بیانوم، ځان پې پوهه کوئ. د حاسد دپاره چېرته راحت او خوشحالي دی، چې څوک حسدګر وي د هغه دپاره خوشحالي نشته، او چې څوک دروغجن وي په هغه کې مروت نه وي، او چې حاکم وي نو په هغه کې به چېرته وفا نه وي، اقتدار خاوند او حاکم وي نو هغه کې وفا نه وي. او بخیل سړي کې هیله نه وي، د ده لپاره هیله نه وي لږه. او کوم سړی چې بد اخلاقه وي نو د ده څه سیاست نشته. نبي علیه السلام فرمایي چې تر څو پورې دا خلق حسد نه کوي نو دوی به په خیر باندې به تر هغې پورې تر څو پورې چې دوی حسد نه کوي. نبي علیه السلام فرمایي حسد کوونکی، چغلي کوونکی، کهانت
کوونکی چې کاهنان لذي هغو ته دروغ خبرې ښیي یا په خپله سړی هغه د دروغو خبرې شیطاني خبرې خلکو ته ښیي د سبا حالات ورته بیانوي نو دا کسان چې دي زه دا نه زما په طریقه دي نه زه د دوی په طریقه باندې ما او نبی علیه السلام فرمایي چې مخکنو امتونو کې بعضې بیماریانې چې کوم دي هغه په تاسو کې ورننوځي په هغه کې حسد او بغض دی بغض چې دی حسده دا خریونکی دی زه دا نه یم چې دا سر ویښته خوري بلکې دا چې کوم دی دین خوري دین ختموي انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې موږ د نبی علیه السلام سره یو ورځ ناسو نو په دې کې یو سړی راغی نبی علیه السلام هغه رانه راغلی نبی علیه السلام وفرمایل چې یو سړی به اوس راشي هغه به یو جنتي سړی به راشي نو لږ وروسته یو سړی راغی هغه د دې ګیرې نه اوبه څڅېدې او داسې کړی و او په ګس لاس کې د هغه سره پیزار و په دویمه ورځ بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې اوس به یو سړی راشي هغه به جنتي نو بیا هغه سړی راغی په درېیمه ورځ باندې بیا یې وفرمایله چې یو جنتي سړی به راشي نو بیا هغه سړی راغی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم دی هغه فرمایي چې دې سړي پسې زه لاړم او 3 ورځې مې د سره وویستې چې د زه عمل معلوم کوم چې په ده کې څه داسې عمل دی چې نبي علیه السلام د ده لپاره خوشخبري اورئ نو د ده سره زه پاتې شوم نو دی به د شپې پاڅېده د مانځه ته تهجد دا یې نه کوله خو چې اوده کېده به نو بسم الله به ووایي د الله نوم به یې واخیسته چې سهار به پاڅېده بیا به د الله په نوم باندې پاڅېده او د خیر نه علاوه بل څه خبره ما د ده نه وانه اورېده چې څه به وي نو بس د خیر خبرې کولې نور غیبت دا به یې نه کوم کله چې 3 ورځې تېرې شو نو ما ته تپوس وکړو چې نبي علیه السلام خو ستا په باره کې فرمایلي چې دا جنتي دی نو په تا کې څه داسې عمل دی چې هغې د وجې نه ته جنتي هغه وی هغه عمل خو تا ولید ما کې خو داسې عمل نشته 3 ورځې تا وویستې ما کې اوس عمل نشته زه روان شوم هغه راته بیا آواز وکړو چې واپس راشه زه واپس راغلم وایي چې ما کې یو عمل شته هغه دا دی چې زما په زړه کې د مسلمان خلاف بغض حسد کینه دا نشته او چې چاته څه نعمت ورسي نو په هغې باندې زه حسد نه کوم هر څنګه نعمتونه چې چاله الله پاک ورکړي نو په هغې باندې زه حسد نه کوم نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویل چې د دې وجې نه چې ته دغه مرتبې ته رسېدلی که نه او بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام تپوس وشو چې ټول نه غوره سړی څوک دی غوره سړی نو نبي علیه السلام وفرمایل چې مخموم القلب او رښتینی نو صحابه کرام ورته وایي چې دا رښتینی چې کوم دی دا خو موږ پېژنو خو دا مخموم القلب څه شته وایي نو نبي علیه السلام وفرمایل هغه سړی چې متقي زړه یې صفای په هغه کې ګناه نه وي سرکشي نه وي او په هغه کې بغض او حسد نه وي دغه سړی چې کوم دی د ټول نه غوره دی او نبي علیه السلام فرمایي زما په امت کې ابدال چې دي هغه په زیاتو منځونو په زیاتو روژو په زیاتو صدقاتو د هغې په وجه باندې جنت ته نه داخلېږي بلکې د الله په رحمت او د نفس په سخاوت او د سینې په صفایي باندې چې د هغو په زړه کې په سینه کې بغض حسد نشته د هغې د وجې نه به دوی جنت ته داخلېږي نو د حسد بیا مرتبې دي 4 مرتبې دي یوه دا ده چې یو سړی بل سړي سره یو نعمت وویني او دی وغواړي چې دا نعمت د ده نه زایله شي لرې شي د ده نه ما ته میلاو شي او که میلاو نه شي خو چې د ده نه ده سره دا نه وي دا خطرناک حسد دی ټولو کې دویم هغه دی چې دا سړی وایي چې دا نعمت چې کوم دی هغه زایله شي او ما ته میلاو شي دریم دا دی چې د نعمت خواهش دی نه کوي بلکې دی دا غواړي چې دغسې نعمت دغه نعمت نه خو د دې په شانې بل نعمت چې کوم دی هغه ماته میلاو شي او که ماته نه میلاویږي نو د دې سړي نه دا زایده شي د سره چې کوم دا نعمت دی نو دا چې د ده نه ختم شي چې ما دی به برابر شو نو ما د ده به فرق نه وي څلورم دا دی چې د بل سړي سره چې کوم نعمت دی دی وایي چې د دې په شانتې ماته میلاو شوی او د ده نه زایله نه شوی د سره دی ومې خو چې دغه شانتې ما سره وي نو دغسې ماته میلاو شوی دا پسخېدل او غیبت دا جایز دي نو د دنیا نعمتونه که څوک د چا سره وویني او د هغې تمنا کوي نو دا منع ده قرآن کې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض مه غواړئ هغه چې الله پاک فضل کړی
په هغې باندې بعضې ستاسو باندې په بعضو نورو باندې دا مه غواړئ او چې اخروي نعمتونه دي د هغې طلب کوي یو سړی نو هغه ښه دی که قرآن کې راځي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون په دې کې د سیالي وکړي هغه سیالي کوونکي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دوه کسان چې کوم دی هغو باندې حسد جایز دی حسد نه مراد دغه غیبته ده څلورم درجه چې دی پسخېدله یو سړي د الله پاک قرآن ورکړلی هغه د ورځې او د شپې هغه لولي تلاوت یې کوي نو بل یو سړی وایي چې ارمان دی چې داسې قرآن ماله راتلی او ما هم لوستی نو دا جایز دی بل هغه سړی چې هغه الله پاک نعمت پې کړی دی د مال یې ول ورکړی دی او بل یو سړی دی هغه وایي چې د په شانتې دا مال زما سره وی ما د الله په لاره کې لګولی نو دا جایز دی بیا د حسد اسباب دي چې دا ولې پیدا کېږي نو اول سبب چې دی هغه عداوت دی دشمني یو چا سره دشمني پیدا شي نو د هغه سره حسد پیدا شي دویم تکبر ځان غټ حسابوي هغه د حسد د وجې نه چې کوم دی حسد پیدا شي هغه ځان غټ حسابول دا سبب وګرځي د حسده لکه د امزولي دي په هغې باندې فوقیت حاصلول غواړي بل دا دی چې یو سړی چې کوم دی هغه ده ته کمې درجې وله ښکارېږي هغه له الله پاک یو منصب ورکړي عهده وله ورکړي مرتبه وله ورکړي نو دی بیا دا غواړي چې دا مرتبه د ده نه لرې شوی لکه د مکې سرداران چې کوم دی هغو نبي علیه السلام باندې ایمان ځکه نه راوړی چې هغوی وایي چې دا یتیم دی او د ده نه علاوه نور ډېر خلقو په هغو باندې دا قرآن ولې نه نازلېده هغو ولې پیغمبران نه جوړېده وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيما دو به وایي چې ولې نه نازلېږي دا قرآن په هغه سړي باندې چې هغه د دوو ښارونو نه دي غټ سړی چې د دې دوو ښارونو نه د مکې او طایفه په مکه او په طایف کې نور ډېر خلک وو نو په هغو باندې دا قرآن ولې نه نازلېده هغه ولې پیغمبر نه جوړېده چې دی یتیم هلک چې کوم دی هغه پیغمبر جوړ شو بل حسد سبب دا دی چې یو مقصد دپاره یو څو کسان کوشش کوي چې دا مقصد ما ته حاصل شي په هغې کې یو ته حاصل شي او نور ته حاصل نه شي د هغو سره حسد پیدا شي چې دا خو دا دله ولې دا کار وشو دا ماله ول نه کېده بل دا تفرد تسلط دا سبب دی چې یو سړی ځان یوازې ګڼي بیا او ځان په خلقو باندې مسلط کوي یو کمال د ده سره دی او دی خبر شي چې دا کمال د بل سړي سره هم دی نو دی دا کوشش کوي چې دا د بل سړي سره دی ځکه چې دا خو ما او دی برابر شو ما دی برابرېږو نو چې د ده نه دا ختم شي چې دا خلق بیا په ما پسې راځي نو دا اسباب دي نو بیا دا حسد ظاهره کول او د دې علاج چې کوم دی هغه د هغې هم خپل اسباب دي چې هغې باندې حسد چې کوم دی هغه ختمیږي نو هغې کې یو سبب دا دی چې داسې کارونه دی کوي چې هغه د حسد د دې تقاضو نه بلکل خلاف وي که د حسد د وجې نه د یو سړي بدخواهي غواړي نو دی د هغه تعریف کوي د هغه خیرخواهي دي غواړي که ځان غټ حسابول غواړي نو په کار دا ده چې د هغه سړي په مخ کې تواضع او عاجزي اختیار کړي یو سړي د نقصان رسول غواړي نو او د هغه نه چې کومه فایده د هغه ختمول غواړي نو په کار دا ده چې دی هغه ته خیر ورسوي او دغه خیالات پرېږدي د ده په زړه کې چې کوم خیالات دي هغه پرېږدي نو د دې وجې نه هغه حسد چې کوم دی هغه به ختم شي د ده نو ام تريدون ان تسالوا رسولكم آیا تاسو غواړئ چې تاسو تپوسونه وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوس شوی د موسی علیه السلام نه مخکې چې ارین الله جهرة موږ ته الله پاک وښایه په ډاګه باندې د یهودو ورته دا خبره کړوه ومن یتبدل الکفر بالایمان او څوک چې په بدل کې واخلي کفر په بدله د ایمان کې فقط ضل سواء السبیل د هغې سره دی واخلو د هغه حق او نیغې لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب غواړي هغه ډېر د اهل کتابونه لو یردونکم چې واپس کړي تاسو من بعد ایمانکم کفاره وروسته د ایمان ستاسو نه کافر حسدا من عند انفسهم د وجې د حسد ده چې هغه د دوی د نفسونو د طرف نه دی من بعد ما تبین لهم الحق وروسته د دې نه چې دوی ته حق واضح شوی دی فاعفوا واصفحوا حتی یاتي الله بامره نو ته معافي کوه او مه خړوه د دوی نه تر دې چې د الله پاک امر راشي نو علما وایي چې دا آیت چې کوم دی دا منسوخ دی په آیت د جهاد باندې اول کې
معافي وه او مخ اړولو د دغسې خلکو ده. وروسته چې د جهاد آیتونه نازل شو نو بیا د هغو سره جهاد و. دلته وایي چې تر دې چې د الله پاک امر راشي نو خدای امر بیا وروسته دا حکم راغی چې اوس سره جهاد کوئ. ان الله على كل شيء قدير. یقینا الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا لا اله الا انت سبحانك. لساني صلى الله تعالى على خير